الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ریاض احمد. دې وخت کې په مدین باډالۍ کې موجود یم. کم سیلاب چې راغلی دی تاسو زما شاته کتی شئ. دې وخت کې زه په باډالۍ کې موجود یم. باډالۍ پل چې دی هغه په سیلابي ریلۍ کې چې کوم دی هغه لاهو شوی دی. یو دوانه سیټ چې کوم دی هغه کټ شوي دي. دلته چې کوم واټر سپلای سکیمونه هغه هم په مکمله توګه باندې چې کوم دی هغه تباه شوي دي. زما دې سیټ ته چې که زما کیمرمین تاسو ته ښیي زما دې سیټ ته چې کوم غیر سرکاري ټراوټ هچریانې چې وي هغه هم وړی شوي دي. په دې هکله موږ د دې ځای د ولس نه تپوسونه کوو چې هغوی په دې هکله باندې څه وایي. موږ سره اوسئ. تاسو کولی شئ د دې خلکو د مصیبتونو او د دې علاقې اواز ټولې دنیا ته رسوئ. ستاسو مشهور یم. دا تاسو ته پته ده چې دا ډېر هفتې راسئ دلته سیلابونه راځي او ډېر زیات خلک مصیبت ته مبتلا دي. شاګرام کې ډېر نقصان شو، ځاني او مالي نقصان شو. دغه شان په جرات کې دغه شان په ګډیګانو کې خلک پکې مړه شو، شهیدان شو، املاک تباه شو، کورونه یې وړل، بسونه، پلونه، سکولونه، هیچیانې او سټیشنې او سواره مې یو ډال تباه او برباد کړل. اوس بېګارې څه دا باران سلسله ده پرون څه شروع ده. په دې پسې قرآن کوټ کې تاسو وایئ چې ډېر لوی سیلاب راغلی دی. دا د باډالۍ کلی دی هغه بالکل په خطره کې دی. ما سهار د ګرامان د کلي دور وکړه هغه هم ډېر په خطره کې دی او خلکو نقل مکاني شروع کړه. هغې کورونه خالي کړل. کومه چې ورځ به ورته راشوې وه نو ډېر جاني نقصان به هم شوی و. خدای دې خیر وکړي. ګوره بچیان شیخ طرف ته هم تللي وو هلته هم ډېر جاني ده. په دې خوړ باندې دغه شان باران دی نن بزرال خوړ راوتی دی، د ګډیګانو خوړونه راوتي دي، شاګرام خوړ بیا راوتی دی، د هرات خوړ بیا راوتی دی، لاندې خوا تکیره کې او خیبر پختونخوا کې. تاسو خبره وکړه د هر چا فرض دي نمایندګان هم هغې تم ته پورې کړل چې هغوی را شي او د حالات جایزه والي. او انویسټیشن ته زما خواست دی مهرباني دې وکړي او پوري طور دې الرټ شي هغې او پوري طور دې دلته حفاظتي اقدامات ریلیف څونه د هغې هغه ریلیف اقدامات دي. دلته دې کیمپ ولګوي، په دې مدین کې دې کیمپ ولګوي چې خدای دې نه کړي چې داسې پېښه راشي چې هغې ورته په وخت باندې موجود وي او هغې په وخت باندې د هغې د تدارک لپاره او د حفاظت لپاره هغه خپل قدمونه په پورته کړي، قدمونه واخلي. زما هغې ته حضور مطالبه ده چې هغه راشي او لکه څنګه چې زه افسوس سره وایم چې لکه څنګه چې هرات او شاګرام په هغې کې د سستۍ نه کار واخیستی شو، هغې کې ډېر نقصان شو. مهرباني دې وکړي دا دې ریپیټ کړي او دلته دې راشي. نمایندګان دا د هر چا خبره دي، هر سړی به راځي. دا زموږ کام دی او ټول خلک به راځي. موږ خدای دې نه کړي چې داسې پېښ وشي. د الله نه سوال کوو، دعا کوو چې خدای پاک موږ باندې رحم وکړي. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو ماته مقرره کړئ څو خبره. سیلاب خو دا د الله تعالی له طرف نه یو عذاب دی. مخکې هم په 2010 کې سیلاب په دې باډالۍ باندې ویدلی او یا زموږ په دې علاقو باندې ویدلی نو الله تعالی دې خیر کړي. خو هغه شرمګۍ او سلسله روانه ده او هم هغه سیلاب چې خلک والي دي هغه تر اوسه پورې متاثر وو. دا حکومتونه تللي دي راغلي دي. پکار دی چې په هغه حکومت کې د باډالۍ د خصوصي لپاره زور کړی ډېر پول منظور کړی نو دا اوس ضرورتمند چې دې نه اوس بیا زندګي کېږي او بیا به خوارېږي. موږ د دې موجوده حکومت ته سوال کوو د خدای خاطر وکړئ زموږ په دې مدین علاقه باندې او زموږ په دې باډالۍ په دې علاقه باندې خصوصي توجه دې راوکړئ چې دا مخلوق د دې عذاب نه خلاص شي. او بل زما د موجوده حکومت ته دا اپیل دی چې یاره زموږ علاقه چې دا سیلاب ضد دا علاقه وګرځئ. دې خلکو ته څه مراعات میلاو شي، څه نصوت میلاو شي ځکه چې مخکې د علاقه په تلاوایزیشن کې والی شوه، بیا په سیلاب راغو. مصیبتونه دي، آفتونه دي چې زموږ په دې علاقه باندې راځي او د حکومت هېڅ توجه زموږ د علاقې ته نشته. زه ټول د صوبې حکومت ته د نیشنل اسمبلی ورته هغې ته خواست کوم اپیل کوم برائے مہربانی ہمارے علاقے کو توجہ دو. ہمارا علاقہ برباد ہو گیا. پہلے بھی سیلاب آیا ہے، طالبائزیشن بھی آیا ہے لیکن کسی نے توجہ نہیں دی ہے. میں اپیل کرتا ہوں، میں ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے علاقوں کو توجہ دیں. ما نوم ناصر مدین اوسېدونکی یم. سهار چې مونږ رالو نو سیلاب بیا د تېر سیلاب په شکل کې راغلی دی او باران هم ورېږي او واړه واړه پلونه چې څومره وو هغه یې وړلی. د باډالۍ پل په تېر سیلاب کې تللی نو هغه نه دی جوړ شوی، هغه بیا دغه ستاسو مخامخ دی او د هغې نه سیډونه میډونه وړلی. روډ یې خراب دی، روډ یې هم وړلی او دا که غټ جوړ شوی نو که ښه به وی. مینوالو
تاسو ته موږ د باډالۍ د پل حالاتو مو خو دې وخت کې موږ د ټراوټ پارک مدین سره موجود یو د دې حالاتو موږ تاسو ته وښو د دې ځای د ولس سره او د دې ځای د کم پخوانۍ د حلقه PK2 MPS چاپرشاه سره موږ تاسو میلاو کړې د هغوی خبرې موږ تاسو ته وکړې د بل پروګرام پورې خپل کوربه ریاض احمد له ورکې اجازت د الله په امان.